دا کوم شربت چې تاسو ته ښکاري دا زنک سلفیټ دی. جی ها د دې خپل نوم زنک دی او د دې چې کوم کیمیکل فارمولا دغه ته زنک سلفیټ وایي. اوس خبره دا ده چې دا زنک یا زنک سلفیټ په کم حالت کې ورکول پکار دي. جی ها زیاتره ډاکټران چې کوم دي د میډیکل ریلیټډ چې کوم فیلډ کسان دي هغه نرسان دي یا ټیکنیشن ډسپنسر وغیره وغیره دي د دې استعمال په هغه کنډیشن کې وکړي چې کله د یو مشروم دستونه وي او دا دستونه د ډیرو ورځو نه وي هفتې نه وي 10 ورځو یا 15 ورځو نه وي نو د حالاتو کې د زنک یا د زنک سلفیټ ورکول ډیر ضروری دي. اوس خبره دا ده چې دا ولې ضروری دي. دا ځکه ضروری دي چې کله یو مشروم ته دستونه ولګي او دا دستونه نه کنټرول کیږي په انسان په ګیډه کې یا مشرومان دي یا لوی دي د دوی په ګیډه کې دنه یو پرده وي هغه لیر وي هغه پرده وي بالکل ختم شي د دې وجنه دا دستونه بالکل نه کنټرول کیږي. نو داسې کنډیشن کې زیاتره ډاکټر حضرات وي یا ټیکنیشن حضرات وي یا نرس حضرات وي مشرومانو دپاره زنک سیرپ فارم کې مشرومانو ته ورکولی شي او د دې چې کوم ډوز دی خوراک دی دا صرف په ورځې کې یو چمچ وي او داسې مشرومان چې د هغو د 15 کلونو عمر کم وي وزن هم کم وي نو داسې مشرومانو ته دغه زنک یا زنک سلفیټ نیمه چمچ ورکولی شي. اوس خبره دا ده چې دا به څو ورځې ورکوو. جی ها زیاتره په اولین سټیج کې زیاتره مشرومانو ته موږ د 14 ورځو دپاره یعنې فار 14 ډیز دا ورکوو. داسې مشرومان چې هغو بیا ډېر تکلیف وي موږ داسې مشرومانو ته یا هغوی پیرنټس ته دا خبره هم کوو چې دا شربت تاسو دې مشروم ته یوه میاشت پورې هم ورکولی شي. د دې هیڅ قسم ته ساید افیکټ نشته دي. بهرحال مشرومانو دپاره یو ښه شربت دی. کله چې داسې مشرومانو ته دستونه وي هغه کنټرول کیږي نه نو تاسو دا زنک سلفیټ چې هغه په څه نوم باندې راځي زنکټ اوډي په نوم باندې راځي نو تاسو هم ورکولی شئ. د ویډیو کتلو ډیره مهرباني. شکریه.